الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا وزير له لا ند له ولا نديد له ولا جد له ولا ضد له ولا ممد له لا مثل له ولا مثال له ولا تمثال له ولا مثيل له ولا ممثل له لا ولد له ولا والد له ولا أخ له ولا أخت له ولا زوجة له أبدي أزلي سرمدي وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفيقنا وأشفقنا وأعلانا وأولانا وأجلانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم له دعوة الحق وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة أو كما قال يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالی مونږ او تاسو ته د ایمان دولت نصیب کړی دی. په دې کائنات کې د ایمان نه بل وی دولت نشتا.
په تمام نعمتونو کې ایمان دلوی نعمت دے دا نعمت عظما دے. ځکه که چرته دا ایمان نه بیا به انسان د غوا د پیشاب او تعظیم کوي. که چرته ایمان نه بیا به دا سر ګټي ته کتکیږي. که چرته ایمان نه نو بیا به دا سر بوت ته کتکیږي، قبر ته کتکیږي. که ایمان نه نو دا سر به بیا پیر ته کتکیږي. که ایمان نه نو بیا به د درگاہونو تعظیمی داغې نه به طوافونه. بیا ایمان هغه دولت دی چې دې سره د دنیا او د آخرت کامیابی لګېدلې ده. دی ایمان دې سره کامیابی لازم ده. اللہ تبارک و تعالی فرمائی قد افلح المؤمنون، کامیاب دی نو ایمان والا کامیاب دی. بیا د ایمان ډیر شاخونه دی او د ایمان ډیر فواید دی. یو حدیث پاک کې خرازی نبی علیہ السلام فرمائی د ایمان څخه د پاسه شپېته شاخونه دي. بیا د هغې وضاحت کی د دې ایمان نرستو الله مونږ او تاسو ته یو بل دولت را کړي. هغه دولت عافیت ته. عافیت لوی نعمت ته. چرتا که مونږ د عافیت په مطلب باندې سوچ وکړو نو مونږ به هر وخت د الله نه عافیت طلب کوو. مونږ د عافیت په مفهوم باندې ځان نه دی پوه کړی چې عافیت څه ته وایي. په دې وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پترونو کې او تر دی ابو الفضل عباس بن عبد المطلب او دا ډیر د نبی علیہ السلام سره ملاتړ ولاړو ها چې کله ایمان راوړلې. د ایمان راوړلو نمخ کې د نبی علیہ السلام مخالفت یې نه کړی. ځکه د نبی علیہ السلام پترونو کې عباس سے ایمان راوړلې او حمزه ایمان راوړلې او د نبی علیہ السلام پترونو کې ابو طالب ایمان نو راوړلې، ابو لہب ایمان نو راوړلې. دا څلور ترونه معلوم دي، هغه نور غیر معلوم دي. نو نبی علیہ السلام یو پیرا دی ترته یو دعا خي. ځکه قرآن او سنت کې د دعا تعلیم راغلي چې تاسو د الله نه سوال کوي. له دعوت الحق، یو الله ورا مدد کوي، دا الله پکار حق دی. نبی علیہ السلام فرمائی الدعاء هو العبادت، دا دعا عبادت ته. نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خپل سکتر عباس هغه ته دعا خي، ورتوی اے تر د رب ذوالجلال نه چې سوال کې کنا نو سوال دا سے کوا سل العافیت فی الدنیا والآخرہ. سل العافیت د الله نه عافیت غواړه د دنیا او د آخرت. ځکه د عافیت برابر بل دعا نشته. ګوره ښا نبی علیہ السلام ترته وی دا تر د رب ذوالجلال نه عافیت غواړه. عافیت څه ته وی؟ د دنیا او د آخرت
د هر ضرر نه حفاظت چې په دنیا او آخرت کې تا د هر قسمه مصیبت نه بچو حاصلی دیتا عافیت وی د کم سیز نه چې ستاز له یره کوي چې ته د هغې نه په امن سره دیتا عافیت وی الله اکبر کبیره چاته چې عافیت ملو شو نو هغه ته هر هغه سیز ملو شو چې هغه د زړه د جسم که د هغې تعلق د دین سره ای که د دنیا سره ای چې هر اعتبار سره کم سیز د زړه غواړي د کم سیز د جسم ته فایده ده دته د دنیایي فایده ورکوي دله د دین فایده ورکوي د دنیا فایده ورکوي آخرت کې فایده ورکوي دغه ته وایي عافیت عافیت د دنیا او د آخرت خیر د هر هغه سیز نه بچ کېدو چې تا ته د هغې نه خطراتی دې ته عافیت وایي تا ته الله سترګې درکړي او که د سترګې نظر دا ختمیږي دا تا نه عافیت د سترګو واغستی شه د سترګو عافیت د بدن عافیت دارنګي عافیت د نقصان نه بچ کېدو د فتنو نه بچ کېدو د زخمونو نه بچ کېدو د معذورتیا نه بچ کېدو د هر قسم وبال نه بچ کېدو د پریشانی او د ټینشن نه بچ کېدو په دې وجه محترمو مونږ او تاسو ته د دنیا او د آخرت د کامیابی د پاره او د خوشحالی د پاره د سکون د پاره د دریو سیزونو ضرورت دی او دا سنن ترمذی یا جامع الترمذی کې یو دعا نبی علیہ السلام خودلی دا دون جامع دعا دا ذکر حدیث پاک کے راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اعطیت جوامع الکلم نبی علیہ السلام فرمائی ما تا جوامع الکلم راکلی شوی دی جوامع الکلم دا جوامع الکلم مطلب دا دی کنا چې لږه خبره ده او ډیر مطلب دی پکې تاسو ته به د دې دعا نه پته ولګي ښه اعطیت جوامع الکلم نبی علیہ السلام فرمائی ما ته جوامع الکلم را کړی شوی دی پیغمبر یو خبرو کی لکه چې په کوزه کې سړی سمندر را بن کی ښه نو امام ترمذی رحمت الله علیه دعا ذکر کړي د نبی علیہ السلام اغي کې ګوره د دنیا او د آخرت د کامیابی د هر څه پکې راجم دي خدا دعا به یادوم او دا نننی عنوانم د دک دعا وضاحت دی بس یہ سړی ته نیمه ګنټه پونه ګنټه د یو دعا وضاحت وشي کنه او دې دا دعام یاد نه کی راغله او تشکدو ناست او تشکدو لاړ خو بس کدونو اسی ځان له موخزای کو بل له موخزای که نقصان وکړه تا تا پاوکم ګنټه مختصر دعا بیان شوا نه دی دعا یاد کا نه دی مطلب یاد کا سوچ کوانو چې سونه بدبخت چې ستا جوړې کې خیر نه نصیب کیږي ها دا ست کم کارونه کې چې تعالی د خیر نه ساتي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په دعا غوښتا په دعا کې درې خبرې دي اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافاه فی الدنیا والآخرہ وضاحت به علاوه کو چې اول دعا یاد کو
اللهم انی اسألک العفو څنګه اللهم انی اسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة یا اللہ زتانا دا عفو سوال کوم دا عافیت سوال دا نکوم دا معافات سوال دا نکوم دا دنیا او دا آخرت دری خبر پا دے دعا کی ذکر دی عفو عافیت او معافات کمی خبر دعا کی ذکر دی عفو عافیت او معافات دا عفو ستویا اللہ اکبر کبیرہ دا عفو معنی دا معافی یا اللہ تعالی معافی طلب کوم انکا عفو انت معافی کون کیا تحب العفو تعفو خوخے نفعف عنی ما تعفو کربا زما گناہونا زما دا عمل نامینا ختم کی سن لازمی سوال نہیں رب ته چې په خبرت پوښوي ما نظر به می غلط استعمال شوی یا غوګونه و می غلط استعمال شوی یا د جبه نبی غلطه خبره به وتلی یا نو یا الله زتا نه معافي غواړم اللهم اني اسالک العفو زګه کوم ته معافي و نشوانو دا یاد ساته دا گناهونه با پماو تا باندې انباری او د دې سزا بھگتنا پڑے گا د دې سزا به ملاویږي ګوره ها د هر ګناه سزا ده یو دا چې الله معافي وکړي نو معافي طلب کول د الله نه دا سونه قیمتي خبره ده اللهم انی اسالک العفو یا الله زدن معافي طلب کوم کرانه غلطی شوی په خطای سره قصدن را نشوی یا کوړه ګناه ده کلوې ګناه ده کد شپې دا کد رزه دا ک پټه دا ک ښکارا دا خو یا الله زما فی طلب کوما اللهم انی اسالک العفو عفو معنا معافی طلب کول د الله نام زګه کوم ته معافی اونشو کنه نو زمونږ استادو د پاره ډیر خطرات دی بیا پاغه سخت اورس کی دویم عافیت تی اللهم انی اسالک العفو والعافیت یا اللہ زتا نغوالم عافیت اے رب یومی گناہونا معاف کی معافی در نغوالم نو دویم دنا عافیت غوالم دا ہر مصیبت نا سلامتیا غوالم اللہ اکبر کبیرہ زکا دا معافی او عافیت دا بار بار غختل پکار دی دا ډیر ضروری دی زیاد غختل بار بار غختل عافیت ستوي عفو هما پیتوي خدا عافیت ستوي بعض علما دا عافیت ډیر زبردست معنا کوي دا عافیت یو مطلب علما دا بیانوي دفاع الله سبحانه وتعالى عن العبد چې الله د خپل بنده دفاع کوي چې دله کوم رکاوټونه کوم پریشانې را پیخيږي کنه الله فورن حفاظت کی راغینا دغه مصیبت نه د ډوبېدو نه د نقصان نه د تاوان نه د خسران نه د اکسیډنټ نه د حوادث نه د فورن دفاع کوي د عافیت وي سونا هم خبره ده سونا هم تکره اللهم انی اسالک العفو ندوی ما خبره پکې دا والعافیت عافیت عافیت د دنیا او د آخرت کاغه بدن کې عافیت دی چې بدن یو اندام میکار پری نه دی ښا د بدن یو اندام میکار پری نه دی بیا ډیر تکلیفي ګوره ښا داریں کسترگی کار پری خودو نسونا تکلیف که وگونو کار پری خودو بیا سونا مصیبتی خوا که جب کار پری خودا که دی غاخونو کار پری خودا
نو که میدی کار پری خودو، نو که گردو کار پری خودا، نو که پیپړو کار پری خودا، د بدن عافیت تا روزگار شروع کا، روزگار کی تال جسمانی تکلیف، پر روزگار کی ستا مشینری، ستا نور دا روزگار سیزونا میٹیریل تباہ کی دا، برباد کی دا، یا اللہ داغی دا تباہی نمی بچ کی، داغی نمی حفاظتو کی عافیت پلار روان ضروری کار دے دے، دارنگی جتلار کی غن دا میخ دے، دا گاڑی دا پنچر کی دو خطر دے دا، یا اللہ حفاظت غوارم عافیت غوارم، تب اللہ رو رمٹ رسی جی دا دعا دی قبول شی، دا دعا سونا سونا وقتل پکار دی خواہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، عافیت عافیت دا نغوارم ربا، عافیت پا دنیا کی عافیت دیر لازمی دی، دیر ضروری دی چی اللہ دا بندہ دا حفاظت، دا بندہ دا اللہ پا حفاظت کی، اللہ پا نظر کی، اللہ دفاع کی، دیتا عافیت ہوئی. او مونږ او تاسو قدم په قدم د الله عافیت ته محتاج یو. نو په دعا کې یو ټکی راغی عفو معافی کول، چې یې ربا زه د خپل ګناهونو معافی طلب کوما، نو اے زما رب ذوالجلال عافیت در نغواړم. کله سړی د شپې ودشه او چې سار را پاسینو لاسونه کار نه کوي، لانکی باندې د پالج اٹیک شوی دی، یا اللہ زدرنا عافیت غواړم. کله یو انسان دی نو روغ رمټ دی او بیا پکټ کی پروتی خبریم نشی کوله، سترګیم نشی غړولې، وی لکه برین هیمریج ورته شوی دی، یا اللہ زدرنا عافیت غواړم. کله یو سړی پکټ کی پروت دی، الکه دا ولې سمسل د ورته، الکه طبه خراب شوی وا، هغه طبه د وجه نه ول ډیر زیات نقصان رسیدلی دی، الکه وګوره نو پلان کی دی، نو بدن اغه سپینه وینه نه جوړیا، دارنګي بدن دا قسمه سيزونه نه جوړیا، بدن کی قوت مدافعات ختم شا. یا اللہ نزدرنا عافیت غواړم. اور عافیت د دنیا و آخرت ار مصیبت تا شامل لخوا، چربا د دنیا و د آخرت د ار مصیبت نزان بچ کول غواړم ربا، او دا تانا سوال کوما. مون خود اللہ نا عافیت نہیں طلب کرے خواہ، مون خود اللہ نا عافیت طلب کرے. اللہ اکبر کبیر. تا آبادی جوڑاو، دی آبادی کے پتا تاوان راغ آبادی دی را پریوتو یکدم، تا پکی درد خوڑا خپا دی ما تشوان. دارنگی معشوم بچی دی آغا دا چتن را پریوتا، یا اللہ زدرنا عافیت غوارم، حفاظت غوارم. دماغ دی خراب شو، چه سوال مدا اللہ نا غفتی اے زمان ربا زتانا عافیت غوارم. اللہم انی اسألک العفو والعافیت، یا اللہ زدرنا عافیت غوارم. دا عافیت مطلب دا دے دا تمام ظاہری او باطینی دا دنیا او دا آخرت دا آفاتنا بچ کے دلا. چرت تا سر کم خلق حسد کیا، ستا دا شرمولو کوشش کیا، ربز دا دینا حفاظت غوارم. دام پکرالا دا حاسدین و حسد، دا جادوگرو دا جادونا بچو غوارم. چرت جادوگرانی اغا دا ایمان نخلاص خلقی، اغا کا رشتہ دارو کی، کہ یارانو دوستانو کی، کہ خپلوانو عزیزانو کی، دا دا ار وقت سوچ دائی چه زور باندے کوڑے منترے حکما، جادور باندے حکما، زانم دا ایمان نا اباسما، کچھ دل نقصانو رسوما. ادی خواتوی رب عافیت غوارم دا دنیا و دا آخرت.
او دا سوال دی قبول شو. پتا به د جادوګرو جادو اثر نه کوي، پتا به د حاسدینو حسد اثر نه کوي، څه خلق به تا شرمای، تا ته به الله عزت درکوي. د هغې پراپیګنډې هغې چې ستا خپې وغې به یې ته واپس کېږي بیا. خو چې دا سوال قبول شو، خو چې دا مونږ ډېر ډېر د الله نه غواړو، بیا بیا د الله نه غواړو. اللهم انی اسألک العفو والعافیت، یا الله زه درنه د عافیت سوال کوم، د عافیت سوال درنه کوم. یو عفو شو معافی، مونږ ته الله معافی وکا، په دې سره به آخرت کې کامیابی. الله مونږ ته عافیت نصیب کا، دې سره حفاظت نصیب شا، ټینشن دې ختم. مړه رب ذوالجلال میں دا سوال قبول کړی دی کنه، الله به مې په عافیت کې ساتي، د تاوان نه به مې بچ ساتي، د نقصان نه به مې بچ ساتي، د خطراتو نه به مې بچ ساتي، د آفتونو نه به مې بچ ساتي، د ځمکې آفت، د اسمان آفت، د مالی تاوان نه، د بدنی تاوان نه، د مشکلاتو نه، د حوادثو نه. اندازه لګوي چې عافیت سونه جامع لفظ دی، چې دا مو واورېد او بیا هم د الله نه د عافیت سوال نه کوو، مونږ به سونه بدبخته یو بیا. الله اکبر کبیر. اللهم انی اسألک العفو والعافیت، یا الله معافی غواړم د خپلو تیر شو گناهونو نه، او اے زما رب ذوالجلال ز درنا عافیت سوال کوم. د عافیت معنی د حفاظت، د ار مصیبت نه، د ار تکلیف نه، د ار سخت نه، د ار پریشانې نه، د بدن، د دنیا، د دین، د دنیا، د آخرت. نبی علیہ السلام فرمائی اعطیتو جوامع الکلم، ما ته جوامع الکلم ټو دی پوینټ خبرې راکړې شوې دي بس. او دا د هغې ډېر مثالونه دي، دا یو یو مثال وایي که نه. د نبی علیہ السلام خبرې جامع خبرې دي. درېمه خبره په دې دعا کې معافات. دا ګوره د مونږ د سر نه تقریر په دې دعا شروع دی. لوی او واړه دا دعا به یادول غواړي، نور ته به هم ښودل غواړي. اللهم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ. د الله نه دریو سيزونو سوال کول دي، او په دې درې واړو سيزونو کې ستا د دنیا او د آخرت ګټه ده، ستا د دنیا او د آخرت کامیابی ده، ستا د دنیا او د آخرت خوشحالی ده، د پریشانو نه بچاو دی، ګناہونه دې په وبخل، حفاظت او دفاع د دې ذمہ داری دی الله واغستا. او درېمه خبره والمعافات، د معافات ګڼ مطلبونه محدثین ذکر کوي. یو مطلب دا دی تا به د نور خلقو نه الله بے پروا کی، غنی بدی کی دی، ستا به نور خلقو ته محتاجی نی. معافات یو معنا د نور خلقو نه بتا الله مستغنی کی، دای نه بتا الله غنی کی، تا به نور خلقو ته نه محتاج کی. ځکه کله کله یو انسان زندگی تیری دی، په د خپل زندگی کې قدم په قدم بل ته محتاج، د متازه زندگی تیری ډیره ګران دی. په وړو بولو کې بل ته محتاج، په لویو بولو کې بل ته محتاج، هغه خپل ستر د عورت پټولو کې بل ته محتاج، د لارې نه بل طرف ته اړولو کې بل ته محتاج. معافات یو معنا د بل نه غنی کول، د بل نه بے پروا کول. یا الله زتا نا سوال کوم د معافات، چې رب ما بلچا ته محتاج کې، رب ما بلچا ته محتاج کې. کله کله ډیر والدینی ډیر زیات بوډاګان شي، اولاد ته محتاج شي، او دا اولاد دې پاری تنگ شي. تغمور پلار غریبانان پریشان ای، بس محتاج شي، جاړي غریبانان، او دا بچی ور باندې سرخ پی کوي.
نو معافات یو معنا د بل چانا غنی کول، دوی مطلب چې خلق شتا د شر نه بچ او ته د خلقو د شر نه بچ، دې ته معافات وي. ته د خلقو نه په امن، ستا نه خلقو ته امن. څونه لوی دولت دی. کله کله یو سړی کنه دا بل سکار نی، دا خلق وی دا پلان کې چې دی کنه دنه چې د خیر کار نه شوی. عربیان ورته وی دا پلان کې تاب بتشرا دی. تاب بتشرا دا یو کسو په دې تاب بتشرا باندې مشهور شوی و. چرته چې بتلو الته به څه جاخه جوړول لخه څه جاخه بازی کنه چې د کوره باروزی کنه چې راځي نو مور خپل ته څه جاخه جوړه کړی، څه مسله به پیدا کړی. تاب بتشرا پترخ کې به شر نیولی. نو یا الله چې زمانہ نور خلق د شر نه په امني او زه د نور خلقو د شر نه په امن ما. سونه قیمتي دعا د معافات چې ستانه بل چا تشر اون رسی. دا بدترین انسان دی چې تانه بل انسان په اور کې ولاړی. ها دا خونن زمون سوچونه دای د انسانانو چیرې زمانہ با دا بل مسلمان بسنګ پریشان کیږي، دا بسنګ ز تنګوما، دی بسنګ ز سپې موترا ولم. دا خو د انسانیت سوچ نه لمړه. دا خو د غوا میخي ګډي بيزینم ډیر خطه سوچ دی. دک ساروی وګورا انسانانو ته فایده ور کوي، دی خو په ور کوي. هغه فایو کې ډیر فواید دي، دی خو دای په غوخو کې فواید دي، دی خو دای په سرمن کې فایده ده. مړاغي کغه لوی او دسماتي کینو پای کې خلکو ته فایده ده او ستانه خلکو ته شر رسیږي. ته خو عجیب انسان یاره. مونږ انسانیت پیژندلې نه دی. انسانیت د یاد ساته محترمو. قرآن او سنت دا نوم د انسانیت دی. ګوري زموږ دین اسلام کې ولې د کافر حق ذکر شوی؟ ستا په ملک کې ستا په گاون کې یو کافر اوسیږي کنه داغه سیفټی په مسلمان لازم ده. زموږ دین اسلام دا نه چې ستا گاون کې یو کافر دی ته یې ساره او غرمو ماقام ورځي یو سو ته سر ته راچوا چې دا خو کافر دی. مونږ خو د دین اسلام دا نقشه خلکو ته پیش نه کنه یا او الته غیر مسلم خلک هم لګیا دي. اغي خلکو ته د اسلام دا په نوم د دهشتګر سره پیش کړي چې بس مسلمانی نو دا به ټیرریست او اسلام نوم د ټیرریزم دی. دا یو غلط کنسپټ خلکو ته پیش کړي. هغه دنیا ولیدو چې کوم خلکو دا نظریه پیش کوله. دا خو د انسانیت قاتل خلق دی مغرب او یورپ. سکم خلق به پکی چې کې به د انسانیت جذبې او تاسو مخ کې اب تو کې وکړه چې کوم د مسلمانانو او د کفارو قافله غزا ته روانه و کې کافرانو خدایي سونه د انسانیت یو جذبه وا کې زنانه وی غیر مسلمه دا سه په انسانیت باندې روکي مینه د انسانیت خبره کوله د غزه د مسلمانانو خبره کوله. دا چې ما او تا په تنهایی کې سوچ کوو دغه سوچ او فکر اصل کې د اسلام سوچ او فکر دی. نو هغه خلکو ته بد ایمان او د اسلام دعا پکاري ښا. نو دا معافات یو معنی ده چې ما او تا د خپل شر نه نور څوک محفوظ پاتې شي او مونږ د بل چا د شر نه محفوظ پاتې شو. دیتا معافات ویا د یو بل نه په امن کې د یو بل نه عفو عافیت د یو بل نه په عافیت کې د یو بل په حفاظت کې. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایم چې کامل مومن هغه دی چې د دنه بل مسلمان په اور کې نه ولاړ بلکې یو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي هغه سړی با جنت ته داخل نشي چې د کم سړی نه گاونډي په اور کې ولاړ. گاونډي پریشان کوي بلکې مونږ ته خو زموږ پیغمبر علیہ السلام فرمایي تا نه بدا تپوس کیږي که تا په مړګي د ډوډۍ او خوړه ته بیغمه ود شوې
ستا په گاوند کې یو گاونډي په نهار شپه تیره کتا نه به تپوس کیږي مونږ انسانیت کم دی زده کړی محترم مسلمانانو دا خپل دین بس د کو غره د دنیا ډیره مختصر زندگی ده دا ختمېدو والا ده او چې مونږ او تاسو کې سونه دین اسلامی او اسلامی تعلیمات د کو په اسلامی تعلیماتو باندې کار بنیو قسم می دی په الله لبه خوشالي بس د دنیا د لګه زندگی په سکون سره تیرې او کنه دین اسلام او تا اسلامی تعلیماتو باندې عمل نوي ٹینشن پریشانی آرام نا خوب نا ودبشی او سار برا پاسی او بدن بده بوجلی لیزی بے ها نو دا معافات دوے مطلب دا چی ستا دا شرن بل محفوظ او تا دا بل دا شرن محفوظ او محترمو دا معافات درې مطلب د معافات که چرتا ستا حق چاوالی تو ته معافی وکي که تا د چا حق چا پکړي تا هغه معافی وکي ځکه که دا په ذمہ پاتې شو کنه پر دې حق الله نه معاف کوي دا چې مونږه سوال کوو ربا که په ما د چا حق دی ربا ما وته معاف کړي کما ته چا کنزل کړي دي زما عزت چا غسته مال چا بدر دویلی دي زما چا غیبت کړي دي رب ما استاد رضا د پاره معاف کړي تب الله په دې معاف کوي نو چتا بل مسلمان چې ستا حق داغه سره گیر دی تا هغه ته معاف کو که تا سره د چا حق گیرو او تا نه خبره ایرم وا ډیر خلک بلا حقونه ضایع کړي اخر کې دماغ زې تراشي وې دي اوس بس کوما تاجر چانه روپېم چې پکړې هغه ته رسول دا پتا لازم دي کا دې نه بخي الله دې نه بخي کاغه دې نه ماپ کوي کنه د 4 روپے چې تا سره ګیره دا یاد ساته که حجونه که طوافونه که عمره که تهجد که جهادونه که تبلیغونه که ډیر گشتونه که ډیر تسبیح که ډیر ذکرونه که ارسنګ عملونه وکي خو چې پر دې روپے د سره ګیره د الله دې نه معاف کوي خبره خیال ته خبر لګرانه لګا پردی حق الله نه معاف کوي پردی حق الله نه معاف کوي حقوق العباد دا ډېر اهم معاملہ ده نو پدې دعا کې دادی چې الله معافات رب ما باندې کده چا حق دې ما معاف کړی دی خو اے ربا کما ته د چا حق کی نو اے رب ته تړه کې واچي چې غم را ته معافي وکړي نو کاغه معاف کړي نو بیا کیسه آسان ده که معاف نه کړي نو بیا کیسه ګران ده نو مسلمانانو په دې حدیث پاک کې دا درې سونه اهم خبرې ذکر شوې نو دا بنن وعده کوو چې دا کلمات به روزانه وایو دا به الله نه سوال کوو درې خبرې غوښتل دي الله معافي عافیت او معافات معافات شربک په ما باندې د چا حق نو ما معاف کړي او بل چا ته زما حق ربا نو چې ما ته هغه معافي وکړي رب تا نه سوال کوم چې ته هغه به مو ربک زما چاته حق کیږي ما ته معاف کړي ربا الله اکبر نو دا دعا دا بیا دو چې نبی رسول سلام مونږ ته دا دعا خو دلې دا امام ترمذی رحمت الله علیه په خپل مایانات کتاب الجامع الترمذی کې نقل کړی دا اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافاه فی الدنیا والآخرة دا قیمتي دعا ده د کروڑ هاو روپو دعا ده تعالی افریقا ته کې ملاو شو خو ته به قدر وکتا سره قدر نو دا داسې یو دعا د پاره خلک زرګا روپے لګي خلک په کیلومتر باندې سفر کوي چیرې مال یو داسې قیمتي دعا او وظیفه راته ملو شي چې هغه کومه چې دنیا او آخرت کې ور باندې کامیاب یم تا تفریقا ته کې ملو شو ته اس قدر نکو او تا چې د پیغمبر د خبرې قدر نکو ونا قدره پتا به دنیا او آخرت کې خوشحالي حرامي دا دعا به څوک په وادي سره یاد کړي په وادي سره یو پیره د تویم اللهم انی اسالک العفو څنګه دریو کسانو په خلی راوسته لکه زموږ ضرورت نشته کنه
مونږ د الله ډیر حقوقونه ضایع کړی دي. نو اللهم انی اسالک العفو، معافی د نغواړم روا کستا په حقوقو کې رانه څه کمی شوی معافی غواړم. اللهم انی اسالک العفو والعافیه، رب عافیت غواړم، حفاظت غواړم، د تاوان نه بچو غواړم، د خسران نه بچو غواړم، د اکسیډنټ نه بچ کېدل غواړم، د لاس ماتي او د خپې ماتي نه بچ کېدل غواړم، چې سترګې مې کار پریدي د دې نه بچ کېدل غواړم، چې غوږونه مې کار پریدي د دې نه بچ کېدل غواړم، چې دماغ مې کار پریدي د دې نه بچ کېدل غواړم، چې د فالج اٹیک را باندې ونشي، د فالج د اٹیک نه بچ کېدل غواړم. دې ته عافیت وي. ها موږ محتاجو که نه یو؟ په ار موړ په ار لهزم محتاج یو. نو اللهم انی اسالک العفو څنګه والعافیه والمعافات فی الدنیا والآخرہ. وی کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلی جانے کا لکے، تحفہ ان کو ہے جو صاحب کمال ہے. وی اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے تو او پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اوس خو خستا دا ما خو دل چغي واله چې هم دی په دنیا کې خیر دی، آخرت کې د دین د دنیا. اللهم انی اسالک العفو والعافیه والمعافات فی الدنیا والآخرہ. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سنت کریم.